دغه جنگینه د میشه خلق بربود کړ دغه سی لوانای کده میشه خلق جنگ نه د دماکې نه یا داسې د ظلمینه واقع نه په انسان باندې مختلفه بیماری راتلای شي په دغه شی انزایټي هکې دای شي پی ټی اس ډي وا بیماری دوه هکې دای شي اکیوټ سټرس ډیس آرډر یو بیماری دوه هکې دای شي دا غونډه بیماری مې چې دروښولې دغه علامات الموست ټول په ورنګ مثال په دغه شی انسان سره ډول مال شي بار بار سوچینه ور درېمي چې کیمه خطرناکه واقعیا ور سره شوی وي هغه کیسه بار بار ځنته ور درېمي سترګې ته هغه شکلینه جوړیږي چې لږ دراز وشي دای ور سره ټوپ همیشه زړه په ګړازول وي همیشه په زړه شي دا ډور وي چې وسو څکیږي خوب یې خراب شي شپې ګاډ وړ خوبینه ور درېمي سوچ نشي کولای په کیسه باندې توجه یې خراب شي په انسان باندې د جنگینه د وجنه یا د خطرناک حالات د وجنه دا غونډ علامات ورلای شي چې سوچ په کړای دی چې داسې خلک چې کوم د جنگینه ولای علاقې شي وي یا واته وخت تر کړای وي هغه شدا بیموري ویل ډیره وي او ویل داسې پکې شي نن زه تاسو ته په دغه ویډیو شي دا هر څه دروښایم تفصیل و دروښایم دغه ساينس و دروښایم او د ثبوت سره و دروښایم په دغه شي ډیره کیسې دي په ټوله ناوال واجه چې کیما دو هغه د سټرس هارمون چې کله یو انسان داسې خطرناک کیسه ته مخامخ شي یا داسې سخت حالات پر ودرېمي نو د هغه ټیم شي د انسان په بدن شي خاص کیمیکل خارجي هغه کیمیکل ته یې سټرس هارمونز مثال یې دای کورټیسول اپینفرین نار اپینفرین دغه سټرس هارمونز چې کوم دي دغه کیمیکل چې کوم دي چې کله انسان بار بار یو ډور ولاشي ته مخامخ کیږي او بار بار دماغه په کیږي او بار بار سخت حالات پر وسی انسان شي دغه کیمیکل ریلیز کول ولا چې کوم تریشولډ دی هغه تریشولډ کم شي مثال دا دای چې د دمر خطرناک کیسې لیدلې وي چې واړی کای هم داسې شای چې د تاور مخامخ شي چې پښه لږ خطراوي چې نو بل سړی نه ډاریږي نو د سټرس کیمیکل په ټیم شي ریلیز شي او د باندې ډور روشي نه علاوه ریسرچ دا ثابت کړی دي چې کوم خلک د جنگینه په علاقې شي وخت تر کړای دي د هغه په دماغ شي داسې چینجز ورودريمي داسې خاص په دماغ شي حصے دي چې هغه حصے صحیح طریقه سره چار نکو یا خپل چار زیوتا کو یا خپل چار کما کو مثال د دماغ یو حصہ د وخت هیپوکمپس ویس په هر چا شی د هیپوکمپس څخه چار دو دغه دا چار دو چې میموري سٹور کولای شي امداد کوي کیما میموري خطرناک دو کیما میموري خواشوله دو کیم یو دینا خواشول یو دینا دی کیم یو دینا خطرناک دی خوفناک دی اثر غوشیاوی پروسس کوي چې د چا په جنگینه شو وخت ډیر تر کړای وي هغه هیپوکمپس صحیح چار نه کوي بیا خطرناک او خواشوله کیسه سرامیکس کیږي ځنه هغه دماغ همیشه دغه تایور وی چې وسو خطرار باندې روڅي او هیپوکمپس همیشه دغه تایور وی هر شای د خطرې په نظر ورته کسي هر شي ته داس کسي چې وس خطرار باندې روونه بل د دماغ حصہ د وخت امیګډلا یای وز د امیګډلا د دماغ هغه حصہ د چې تو خطرناک زوی ته تایوروي مثال چې انسان کله اکسیډنٹ وکړو کله څه ډاز په وشي کله څوک ته مونچا ورته ونسي داسې خطرناک ځاینا یا زمارای ور سره مخامخ شي یا د چک زوینا رسلیب شي داسې خطرناک ځاینا چې په هغه شی انسان ته دا پچاروي چې دای اکټیو شي وتا پخ امیګډلا د دماغ وای سادو دا اکټیو شي دا چار تیز راونه کو اغنا بیا د انسان ټول بدن ورته اکټیو شي وتا راون شي چې وسه خطرې زوی دی نو ځون ورته ریډي نو دغه امیګډلا چې چا جنگینه ډیلی دلی وی یا ډیر ټیم په سخت حالات شي تیر کړی وي دغه د امیګډلا هایپر اکټیو وي بغیر څه وجه نه همیشه دا چاري راونه کړی وي تیزه چاري راونه کړی وي او همیشه انسان داسې ریډي نوستوي داسې خطرې په حالات شي نوستوي چې ویس څه کیږي ویس څه ډازر باندې راون دی ویس څه بامر باندې راون دی ویس څه اکسیډنټ کیږي داسې نمونه حالات شي همیشه په ډور شي دای نوستوي امید لرم چې تاسو په دا غونډ ساينس باندې پوه شوي وستای اخیره شزه دا او کوم چې خدای دا د پښتنې په علاقې باندې امن روالي او میش د ټول په خپل امان شي وسو ډیره شکریا والسلام